راځم دویمه مرحله ده. هغه کله چې اسلام راغی، دا پاک دین راغی، ښځې ته لوی مرتبه او مقام ورکړو. ښځه د هغه تیارو د جاهلیت هغه د ځمکې ته چې رسولې وه، هغې د اسمان ته یو لوی اعلی مقام ته یې ورسوله. ښځې ته د مور مرتبه ورکړه، لکه رب العالمین فرمایي: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. همدغه رنګ بل ځای کې فرمایي: ووصينا الانسان بوالديه احسانا. همدغه رنګ حدیث دی امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې راوړی دی په روایت ابي هريره رضي الله عنه باندې: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. څلورم کراتو ته پلار یادوي. اسلام ښځې ته د لور مرتبه ورکړه چې لور تربیت نه کې. لکه حدیث د انس بن مالک دی رضي الله عنه دی چې امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب کې راوړی دی. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة انا وهو وضم اصابعه. اسلام ښځې ته د یو بیبي مرتبه ورکړه چې کله تاسو د یو زنانه سره نکاح تړئ، هغې له به مهر ورکوئ. وآتوا النساء صدقاتهن نحله. اسلام دا ښځه چې کوم ده د هغه تیارو نه راویسته، د هغه جهالت د دور نه راویسته او د سړي دپاره لباس وګرځو. لکه رب العالمین فرمایي: هن لباس لکم وانتم لباس لهن. د سړي دپاره سکون او ارام وګرځو. رب العالمین فرمایي: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. اسلام ښځې له دومره مقام ورکړو چې په قرآن کریم کې پوره سورت نازل کړو، سورت النساء د ښځې په نوم باندې. راځم درېیمه مرحلې ته. غرب چې په اسلام باندې اعتراض کوي چې اسلام ښځې له حقوق نه دي ورکړي، موږ دوی ته چې تاسو کوم حقوق ورکړي؟ تاسو خو ښځه راولئ د یو کیلونۍ په شان ته استعمال کړئ او بیا یې ایران ته وغورځوئ. تشدد په تاسو کې موجود دی. په زنانو کې ایډز بیمارۍ نه راپیدا شوې. لاړ شئ امریکا کې وګورئ، د لس کلنو ماشومانو بچي پیدا شو په سکولونو کې. هغوی دپاره باقاعده سکولونه جوړ شو. دا د هغوی کارونه دي. هغوی اوس دا غواړي چې په مسلمانو کې هم دا فحاشي راولي. اټ مارچ باندې به اوس راوځي په روډونو باندې او دا به وایي چې زما مرضي زما جسم دا خواتونه به اوچتوي. آیا دا د ښځې حقوق دي؟ هغوی غواړي چې د مسلمانانو ښځې هم بهر ته راوځي. په هغوی کې د دې درې مقاصد دي. اول مقصد دا دی چې اسلامي اخلاق خرابول غواړي، د مسلمانانو معاشره چې دا تباه کړي. دویمه د دوی وجه دا ده چې دا د مسلمانانو ښځې راوباسي چې د هغوی نسبونه خراب کړي، لکه څنګه چې د هغوی نسبونه خراب شوي دي. ځکه که چېرته د دې یو نسب روغ پاتې شي، یو مسلمانه زنانه د مسلمان بچي تربیت وکړي، د هغې نه بیا محمد ابن قاسم پیدا کېږي، طارق بن زیاد پیدا کېږي، احمد شاه ابدالي پیدا کېږي، لوی لوی سپهسالاران پیدا کېږي او د دې سدونه وهي. درېیم د دوی مقصد دا دی چې د مسلمانانو زنانه هم د دې مقصد لپاره استعمال کړي چې د هغې نه خوند، لذت او خواهشات پوره کړي. محترمو څلورمه مرحله کې پښتنو زنانو ته کوم حقوق ورکړي دي؟ په سوله کې زنانه ورکوي ظلم دی. نکاح بغیر د اجازت نه، میراث نه ورکوي، په بدل کې زنانه ورکوي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. محترمو راځم د دې د کور نه د ثابتوم په 2013 کې جنفیر نومې یو زنانه نه وه، هغې اسلام راوړو. هغه دا خبره وکړه: اسلام is a beautiful religion and the honor. اسلام په ټوله دنیا کې بهترین مذهب دی. اسلام د عمل او د خوشحالۍ دین دی. محترمو د دې ټولو دلایلو نه معلومېږي، د دې ټول هر څه د ټول مذاهبو چې کوم حقوق راټول کې قسم په الله کې د اسلام درېیمه مرتبې حقوقو ته ورسېږي چې اسلام زنانو له کوم حقوق ورکړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې دا خبره کړې وه: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت دی دې امت ته چې د خپلو زنانو سره به ښه سلوک کوئ، د خپلو زنانو سره به ښایسته اخلاق کوئ. محترمو زموږ او ستاسو دین کامل دین دی، هر چا د خپل حقوق ورکړي دي. رب العالمین دې زموږ او ستاسو په معاشره کې اسلامي قوانین نافظ کړي او رب العالمین دې زموږ او ستاسو زنانه حیاناکې زنانه وګرځوي. زه خپله موضوع په قول د شاعر سره ختمول غواړم. شاعر فرمایي: لږ اسلام مطالعه کړه ای جاهله چې معلوم شي د حقوق د پاک اسلامو. که مې بیانې وي که لور وي که مورګانې، یا دې خور وي یا مې کونډې یتیمانو، چې هر چا ته یې ورکړي خپل حقوق دي. واحد دین دی په نړۍ کې پاک اسلامو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تجین کو خپل پنسي تر نصف ساقینو
ټیټي هلکانو کړې بالعکس تر کعبینو زکا خو فرق ګران شو جینکو او هلکانو خزې کړې بربند په دې نامه د مسلمانو زکا خو فرق ګران شو جینکو او هلکانو خزې کړې بربند په دې نامه د مسلمانو تلوي دوی ولړ حاجی صاحبان اول صفو کې لونو یې کړو ختم خپل حیا بازار پارکو کې تلوي دوی ولړ حاجی صاحبان اول صفو کې لونو یې کړو ختم خپل حیا بازار پارکو کې څنګه بشیر رب رزید رب یې ټول باغیانو خزې کړې بربند په دې نامه د مسلمانو ورک دې ازادي شي دا د دین د دښمنانو خزې کړې بربند په دې نامه د مسلمانو بس کړه نور بیان فیضان د خلکو د حالات دین ته شکړې تابعدار دي د شهوات بس کړه نور بیان فیضان د خلکو د حالات دین ته شکړې تابعدار دي د شهوات نشي نور دعوت باندې اصلاح د دین فروشانو خزې کړې بربند په دې نامه د مسلمانو ورک دې ازادي شي دا د دین د دښمنانو خزې کړې بربند په دې نامه د مسلمانو خزې کړې بربند په دې نامه د مسلمانو ورک دې ازادي شي دا د دین د دښمنانو خزې کړې بربند په دې نامه د مسلمانو ورک دې ازادي